أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين سورة یاسین 70 نمبر آیات اور یہ 70 نمبر آیات کی قرآن حکمت و فائدہ ذکر کی کہ قرآن حکمت و فائدہ صدا دی کی ذکر کی حقیقی ځنې فائدې ذکر کی قرآن فائدہ دا لينذر من كان حيا لينذر چې ويرولې چې من هغه څوک کان چې وي حيا ژوندې چا چې ایمان او چا چې اخلاص د ژوندې او بې ایمان او بې اخلاص د مړ د مؤمن سره مخلص سره ردی په ځای باندې الله تعالی د عذابونو نه ويرولې شي نو دا د الله تعالی د نافرمانونو بیا ځان ساتي یو پیدا ایداش ويحق القول على الكافرين او پورش حجت او دلیل په کافرانو باندې د قرآن ولا فائدہ دا چې کله قرآن ذکر شي بیان شي نو په کافرانو باندې مخالفین باندې حجت تمام شي انده کافران چې د الله تعالی د قهر او د غضب مستحق او د جهنم مستحق د قرآن اوریدلو نه بعد د دوی عذر ختم شي چې موږ ته پته نه و او دوی ته د عذاب ورکولو هغه حجت پوره شي چې بیا نه وي موږ خبر نه و چېرته بیان کړی نه و هغه باندې ختمه شي ورکه شي نو د قرآن د بیانولو دو فایدې شوي کوم خلک چې د الله یری د الله د عذابونو نه یریږي نو بس هغه به د نافرمانۍ نه ځان ساتي کوم خلک چې باغیان دي د هغوی د هلاکت دپاره به بس دلیل او حجت پوره شي هلاکت ټیم به راورسي اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون دا دلیل عقلی ذکر کیږي د الله تعالی په قدرتونو باندې د الله تعالی په وحدانیت باندې او د الله تعالی په احسانات باندې د انسانانو سره څومره احسانات کړی دي څومره ښېګړې وسره کړی دي الله تعالی وایي اولم يروا آیا دا خلک نه ګوري دا د اسلام او دین دشمنان نه ګوري ان خلقنا لهم چې یقینا مو پیدا کړل د دوی دپاره مما هغه څه عملت چې موږ جوړ کړي دي ایدینا په خپل لاسونو باندې یعنی په خپل قدرت سره را پیدا کړي چا پکې شراکت نشته انعاما ساروي فهم نو دغه خلق له هر دغه سارو دپاره مالکون مالکان شو الله تعالی وایي دې خبرې ته دوی نه ګوري چې موږ په خپل قدرت سره د دوی دپاره قسمه قسم ساروي را پیدا کړو د اوښ نه راواله د ګډې بیزې پورې جدا جدا قسمونه جدا جدا فایدې الله وایي دا موږ پیدا کړل په خپلو لاسونو باندې یعنې په خپل قدرت سره پیدا کړي د چا پکې شراکت نشته او بیا هم دغه څاروي راغستلي دا خلک هم ورله مالک کړی دی چې دا ستا شو دا ردي شو دا بل شو نو دا مالک کول یو پیدا کول او بل مالک کول دا دوه احسانات دي د دواړو احسانات د الله تعالی طرف نه دي چې کله دا لوی احسانات د انسان سره د الله تعالی له طرفه شو او د انسانانو ټول ژوند د دغه څاروو ځناورو سره تړلی ژوند د څاروي هر ټیم د هر کور کې شته موجود او د انسانانو ضرورت دی په دې باندې هر سړی پوهېږي چې دا به الله پیدا کړی دی او د دې ملکیت هم د الله پر اختیار کې زه مالک شوی یم الله یې زه مالک کړی یم مال را کړی دی ملکیت باندې نو د هغې نه وروسته د ده په ذهن کې د بغاوت سوالات څنګه ولاړېږي د مخالفت هغه تصور څنګه کولی شي د دې ځکه نه یو دو بنیادي مسلې معلومیږي عقیدوي مسلې د دې آیات نه یوه دا مسله معلومه شوله د ټولو څیزونو خالق الله تعالی دی هېچا پکې شراکت نشته او دویم دا مسله معلومه شوه چې انسانانو سره کم څه ورسره د دې مالک د الله تعالی د دې مالکان کړي دي نو ملکیت حقیقي ملکیت او خالقیت د الله تعالی پورې مختص شو خاص مخلوق لره په دې کې دخل نشته چې مخلوق لره په دې کې دخل نشته نو اوس هغه باطل فرقو ته غوښ په دنیا کې چې کوم دي غټ قوانین نظامونه چې کوم رایج نظامونه دي په هغې کې یو کمونیزم دی سوشلیزم دی لیبرالایزم دی او دغه شان سرمایه‌دارانه نظام دی نو په دې کې دا سرمایه‌دارانه فکر چې کوم دی تصور دا یو غټ سوچونه دي د دې شاته بیا غټ ادارې موجود دي د هغې بیا خپل پارټیانې دي بیا الیکشنونه لړاوهي حکومتونو ته ځانونه رسول غواړي دا داسې عامې خبرې نه دي د چاته یو لوی داستان پروت دی
څه چې کچې کچې موږ ته ښکاري داسې نه دي. نو په دې کې د سرمایه‌دارانه نظام عقیده داسې ده چې د څیزونو خالقیت او ملکیت د دې بنیاد سرمایه ده. نو جو شی را پیدا کېږي هم د سرمایه را پیدا کوي. دوی داسې وایي سرمایه چې نه وي نه را پیدا کېږي. او بیا چې د یو شي څوک مالک کېږي د سرمایه لګي او د سړی مالک کوي. نو د مال مالک کېدل او د یو څیز پیدا کول دوی وایي د سرمایه وکړو. هغې دپاره دوی منګړت مثالونه وایي. لکه مثال په طور باندې یو سړی ولګېدو پیسې ورسره فارم یې جوړ کړو د څارو فارم یې جوړ کړو هغې کې څاروي بچي کوي ډېرېږي شوده کوي. اوس په دا کې چې کوم څاروي را پیدا کېږي نو دا څاروي دا پیدا کېدل تخلیق چې کوم دی دا وایي د پیسې وکړه. دا خلک وایي چې که پیسې نه وي دا څاروي راوستې نه وي فارم نه وي دا څاروي به نه پیدا شوي. دوی داسې وایي. بیا دغه څارو مالک کېږي د فارم والا د څارو مالک شو نو وایي دا د کوم ځای نه مالک شو دا د پیسو یو مالک داسې عقیده لري. دا سرمایه‌دارانه فکر دی. د دې خلکو خیال دا ده چې په دنیا کې بنیادي شی سرمایه ده پیسه ده او د دغې نه بس دوی خپل ایمان خپل عزت هر شی د دغې نه قربان کړی. ظلم وحشت بربریت د هېڅ شي نه مخ نه اړوي. د الله تعالی یاره د الله تعالی نظام احکام د هېچ چا خیال نه ساتي. سرمایه‌دارانه فکر دی بس چې د هر شي مالک کول او خالقیت د الله تعالی په لاس کې نه د پیسې په لاس کې مال په اختیار کې دی او د دې بنیاد سرمایه ده. دا یو عقیده شوه. دې آیات کې تاسو ولیدل چې د څیزونو خالقیت الله تعالی وایي خلقنا لهم مما عملت ایدنا انعاما مونږ پیدا کړل په خپل قدرت سره د دوی دپاره څاروي. نو پته ولګېده چې خالق یې الله تعالی دی. دا سرمایه نه ده. چې سرمایه نه شوله نو دغه کفر عقیده شرکي عقیده ده کفري عقیده ده. البته دا خو ظاهري اسباب دي چې ته څاروی ساتي او هغې ته ګیا چې پیسو دې واخیسته خو زه به دې هله ومنم چې څاروی شنډې دې دغه پیسو اخیستل په ارام کې یې بند کړ دا دې بچي وکړي چې الله تعالی شنډې کړی دا دې بچي وکړي. دنیا غواګانې د کورونو کې خلکو سره یي ساتي یې بچي نه کوي دغه شانته کوي بخره په قصابانو باندې خرڅوي. نو پته ولګېدل سرمایه دا خالقیت نه دی. دا خالقیت تخلیق نشي کولی. دا یو ظاهري سبب دی کسب دی خو دا تخلیق نشي کولی. او دویمه عقیده دا ده دا عقیده د سوشالیزم او د کمونیزم ده. سوشالیزم او کمونیزم داسې عقیده لري چې د ټولو څیزونو تخلیق او تملیک یعنی یو شی پیدا کول یا یو شی د چا ملکیت کې ګرځول د دې بنیاد چې کوم دی نو اصلي سبب دا وایي کسب دی محنت دی محنت. نو که یو شی را پیدا کېږي دوی وایي محنت را پیدا کوي او که یو شی څوک مالک کېږي دوی وایي محنت یې مالک. دا عقیده شرکي ده او دا کفري عقیده ده بلکې خبره داسې نه ده. اسلامي تعلیماتو چې خلک ورخ وشي بیا به دې مرضونه اخته شي بلسې ګډو وډو سر شي. نو که نن سبا بوتان خو نشته به دې مسلمانانو وطنونو کې خو بله ناروا دا نمونه شی ګډ دی چې دا عقیده بربادوي. او د دنیا اکثري مسلمانان دې نه خبره اکثري عام خلک خلاصه ګناه ورته دومره نه چې لوی لوی علما او امامان دې قصونه نه خبر د کم محدود خلک داسې چې مطالعه کوي په دې خبرو باندې پوهېږي. د سوشالیزم او د کمونیزم عقیده دا ده چې د هر شي خالق تخلیق او تملیک دا د کسب سبب دی. که چا محنت کوو نو بس دوی که به څاروي هم وایي ډېرې پیسې به هم ډېرې دا به مالک چا محنت نه کوي شي به دوی وایي سرمایه نه د کسب دی. په دې طریقه باندې به دې زمانو کې دننه یو جنګ تصادم به روان اختلاف روان او دواړه سرمایې لګوي چې اختیاراتو ځان ورسوي او خپله فارموله چې کوم ده نو نافظ کړي. د دې قرآن نه دې آیات چې کوم دی دغه درې واړه عقیدې رد کړي دي چې د یو شي تخلیق او تملیک نه د کسب په اختیار کې دی نه کسب سبب دی اصلي سبب نه کسب دی او نه سرمایه ده بلکې د الله تعالی قدرت دی الله تعالی په اختیار کې او د الله تعالی د لوی لوی احساناتونه دي چې الله تعالی خلکو له څاروي پیدا کوي بیا ورته مالکان جوړوي. دا نه کسب دا شی کولی شي او نه سرمایه کولی شي. دا شیطان هغه دوکي وسوسې دي چې خلکو په ذهنونو کې دي او د اسلامي تعلیمات او توحید نه غافل دي نه خبره دي. وذللناها لهم الله تعالی موږ تابع کړي دي دغه څاروي د دوی دپاره. نو یو خدا ده چې الله خالق شو پیدا کړي دي دویم د خلق ولا مالک کړي دي دریم احسان دا ده چې څاروي د انسانانو تابع کړي دي. په دې عام انسانان پیږي چې کله څاروي د انسان تابعداري پرېږدي د دومره طاقتور څاروي د انسان د سر رامنې کولی نشي. کوږ ځان لیونی کړي چې بس
څوک رانږدې نه شي. کله کله خلک وایي عربو کې اوښان لیوني کېږي چې د یو اوښ ځان لیونی کړي هېڅوک یې رامنې کولی شي. په ټوپک بې بس ولې نور په حل یې نشته رامنې کولی نه شي. چې دا ټول خلک کلي خلک پورې ونښلي نو هم نه شي رامنې کولی. دا دومره خطرناک شی دی. یو غویي چې ځان لیونی کړي یو اس چې ځان لیونی کړي هېڅوک یې نه شي کنټرولولی. بیا هم یو وړوکی ماشوم پکې بس د جلب نه راونیسي په شا باندې کښېني د اس د اوښ قچر او ځان له پې سپرلي کوي دنیا کارونه پې کوي. راولي غوجر کې یې وتړي د هغه آباد ځمکې نه راولي وچه غوجر کې یې وتړي سم نه وایي. د دې وجه نه چې الله تعالی در انسان تابع کړی دی. دا د الله تعالی په لویو احساناتو نعمتونو کې دي. لهم د دې خلکو دپاره منحه لهم چې د دوی دپاره دي فمنحه نو بعضې د څاروونه رکوبهم د دوی سپرلیانې دي. څارو قسمونه دي ځانه ځانه فایدې دي. نو ځینې څاروي داسې دي چې خلک پې سپرلي کوي د سپرلی کارت یې اخلي. ومنها بعضې د دوی نه یأکلون دا خلک یې خوري د هغې غوښې استعمالوي. ډېر څاروي پکې داسې د غوښې دپاره دي. ولهم او د دې خلکو دپاره فیها په د څاروو کې منافع ډېرې فایدې دي. یوازې سپرلي او غوښې نه بلکې نورې فایدې هم شته. ځای به ځای هغه نورو ځایونو کې ذکر شوي دي. خلک د وړو نه فایده اخلي د وچغنو نه وله فایده اخلي شودو نه وله فایده اخلي. ومشارب او د خلکو دپاره پکې سکل دي شوده دي د خلکو دپاره په دې څاروو کې نورې فایدې دي. ومشارب او سکل دي شوده پکې دي هغه د خلک سکي. افلا یشکرون آیا دا خلک شکر نه وباسي د الله تعالی؟ شکر څه چې ته ویلی کېږي د الله تعالی د نعمت اقرار کول په زړه سره منل په خوله باندې اقرار کول او عملا د دقې کس د مرضۍ موافق کار کول. نو دا هو د توحید مضمون شو د ایمان مضمون شو د اسلام مضمون شو. نو افلا یشکرون آیا دوی شکر نه وباسي چې اسلام قبول کړي دا معنی شو. واتخذوا او دوی نیولي دي من دون الله د الله نه بغیر الهة خدایان. دا شکوه ده د الله تعالی درنه ګیله ده. احسانات ضروریات ولا ټول الله تعالی پوره کوي هېڅوک یې ولا نشي پوره کولی. او د دې باوجود چې کوم دی دغه ذات د باغي مخالف دی او د الله تعالی نه بغیر یې نور خدایان نیولي دي. لعلهم دې دپاره ینصرون چې د دوی امداد وشي. دې دپاره خدایان نیولي دي چې د خدایان را سره لاس وکړي او د الله نه بغیر یې نیولي دي. لا یستطیعون نصرهم دوی وس نه لري دغه خدایان نصرهم د دوی د امداد کولو. دا چاته چې خدایان ویلي د الله نه بغیر دغه بوتان او دغه خدایان د خلکو سره مرسته نشي کولی. وهم لهم جند محضرون او دوی د هغوی دپاره لښکرې دي حاضر کړی شوي. د دې آیات د دې جملې چې وهم لهم جند محضرون دو مطلب دي. یو مطلب دا دی چې جند په معنا د مخالف سره دی. نو مطلب یې داسې چې دوی خو د خدایان ویل دوی بندګي کوي لیکن دغه خدایان چې دغه بوتان دي د قبرونو والا دي د قیامت په ورځ باندې به لهم جند محضرون د دوی په مقابله کې حاضر کړی شي. دغه بوتان به راشي الله تعالی به در کې به شکایت وکړي چې زموږ بندګي نه ده کړې یا به یې نه کوله ولې کوله چا ورته ویلي مونږ خو ورته نه دي ویلي نه به یې کوله نو مخالف به شي. چا چې بندګي کوي هغه به مخالف شي. او دې معنی دا ده چې دوی خدایان نیول دې دپاره چې مرسته را سره وکړي خو دغه خدایان ورسره د سره مرسته کولی نه شي بلکې دوی په خپله باندې هم د هغوی دپاره جند لښکرې دي محضرون حاضر دي. د بوتانو دپاره څوکیداران نیولي څوک یې مات نه کړي څوک یې پټ نه کړي او هم ورته خدایان وایي. نو په خپله باندې د هغوی څوکیداري کوي د هغوی حفاظت کوي خدمت یې کوي او بوتان نه ځانه خبر هم نه دي. دغه شان قبرونه واخله او دې ته امداد هم بیرته غواړي هم د هغوی دپاره خدمتګاران دي خدمت یې کوي او هم د هغوی نه بیرته امداد غواړي چې موږ ته به امداد هم وکړي. نو دا ډېره زیاته بېوقوفتیا شو د بېوقوفتیا انتها شو. لکه په د عربي تاریخونو کې اکثر تاریخونو کې دا هم نقل دي چې په جهالت په زمانه کې د نبي علیه السلام د پیغمبر کېدو نه وړاندې ډېر بت پرستان داسې وو چې د خپل بت پرستۍ نه انکار وکړ بت پرستي یې پرېښودله خفه شو د بت پرستۍ نه. په دې کې متنبین هم یو کتاب دی د هغې د ځینې کسانو واقعات نقل کړي دي او هغه دا دی چې دوی وایي دغه کس وایي چې جهالت په زمانه کې موږ بت پرستۍ داسې پرېښودله چې زموږ بوتان داسې وو چې دا موږ جوړ کړي او چې ځینې به د کور څوکیداري کوي کور کې به خلک مصیبتونو نه به کور ساتي ځینې ضرورتونو پوره کولو لپاره وو ځینې پکې داسې وو چې دا په سفر کې زموږ ځان سره وړو چې په سفر کې رامالې څوک حمله نشي کولی دا بوت موږ ساتي. موږ یو دروند بوت راغیستی او ځان سره په سفر باندې روان یو په اوښ باندې مې ښودلی دی یو زګین ته چې ورسېدلو دمه م کوله دمې دپاره چې موږ کوز شو دا بوت موږ کوز په ځمکه باندې کېښودو
او کسان لاړ او د سماعت د لپاره خپل ضرورت د لپاره تقسیم شو وای موږ د خپل بوت نه لري وتري د لري موږ ګجړ ول د چرامنډي وای راغی دا ګجړ په خوونه کې رسیدل لکه سپي په شان د کې بلور ځای باندې امتیازي کی نو وای زمونږ د بوت د ستار ته خپل ورته کړه پر ستاري ول امتیازي وکړي په دغه ټیم کې موږ خپک چې موږ د بغرزول باندې ځان ووجو چې ته موږ حفاظت وکړي او ته خپل ځان نه د ګجړ ورته کولای نه چې په ستاري ول امتیازي وکړي نو یې کاته مستوار اړم ته تور چې دا خو ځان خراب ولې څه فائدہ نو دام دغه مضمون چې وهم لهم جند محضرون هغه نه امداد غواړي خدایان ورته وي په خبره وته د لخر په تور باندې حاضر ولاړ خدمت کوي څوکیداریانی ولکه ساتي